زمونږ جایدادونه دي، زه د دې د وي سي ممبر یم، اجازه د حیثیت سیاسي سکورینګ او دغه له نیو روتې مونږ نه د پارټۍ دغه لپاره راغلي وو، مونږ صرف د عوامو فلاح بهبود له راغلي وو چې کوم د عوامو فلاح بهبود کارونه وي. دا چې څنګه پیپر میل ټوټې شو چې شوګر میل پلاټینګ ونه شي ټوټې نه شي، دا چې په کوم مقصد دپاره سیکشن 4 کې اخیستې شوې ده چې دا به کارخانې وي، عوامو فلاح بهبود کارونه به پکې کېږي. سلور سیټ اپ غواړو او هغې چې کوم دی نو هغې 3 غواړي ملک کوي چې باندې زه وړومبې د ټولو ملګرو ډېره شکریه ادا کوم چې کوم دلته راغلي د ځمکې دا مالکان او کوم چې مزدوران دي، کوم چې زموږ وروڼه بیګان دي، د ټولو شکریه ادا کوم. نن زموږ دا غونډه چې دا د شوګر میل او د پیپر میل، خو سپیشلی دا موږ چې کوم ځای کې ناست یو نو دا د شوګر میل ایریا ده، دلته د پلاټینګ باره کې چې کوم دا اکټیویټي کېږي د هغې موږ د هغې خلاف روت یو چې دا اکټیویټي بند شي. دې کې څه ځایونه د بډبېرې د خلکو اخیستي وو، هغلته بهر مونږ تېر کال په هغې کې ناسته کړې وه، هغه مکمل بند کړو. هغه خلک د دې ځای نه تللي دي، اوس خبر شو چې نوي خلک راځي او دلته ځای نه الي. د دې د وجې مونږ د ځمکې د مالکانو ته، ملګرو ته او دا نور چې کوم مزدوران دلته پاتې شوي پیپر میل شوګر میل، هغوی ته مونږ ووایو چې راشئ او د دې د تحفظ وکړئ، دا ځای بند کړئ، ځکه چې دا به دغه شان دا مافیا به راځي ټوټې ټوټې کوي به او دې ځای کې به چې کوم دی نو هغوی خپل پلاټونه او یو قسم څه دغه پکې جوړوي، هغه څه وایي ورته بس پلاټینګ دی او بنګلې دی او بس خرڅوي به. اوس مونږ وایو چې دلته د حکومت اوس مونږ اے ډي سي صاحب سره ملاقات وکړو، مونږ ورته ده ووایو چې زمونږ دا میټینګ دی، دې له تاسو راشئ، مونږ له ټایم راکړئ چې دلته واپس شوګر میل، پیپر میل، سب مطلب د دویانو کارخانې، دا ډېر زیات ځای دا 600 پلس کانال ځای دی چې دې کې مونږ ته داسې څه ځایونه جوړ کړي، پارک جوړ کړي، کیډټ کالج جوړ کړي چې زمونږ د خلکو د دې پکې مطلب د فلاح بهبود کارونه وشي او د خلک پکې نوکران شي، روزګار پکې وشي. دا هغلته پیپر میل هم دی او دا شوګر میل دی. نو اوس زه به نورو ملګرو له موقع ورکړم چې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه ملک سجاد د دې عمر آباد وی سی 11 د دې نائب ناظم یم. د دې لپاره د نن د موږ د خلک راغونډ شوي دي چونکې دلته همیشه دپاره د عوامو سره ظلم زیاتې کېږي او همیشه دپاره دوی په حق باندې دا خلک ډاکې اچوي. که تاسو وګورئ دلته زیاتتر چې کوم دی نو غټ خلک دي، امپیګانې مینېګان ډېر زیات تېر شوي دي، خو چونکې هغه خلک راپاسي هغه دلته ودرېږي موږ سره راشي، خو هغوی ته یو قسم کې چې کوم دی د دې مافیا د طرف نه چې کوم دی پیسې میلو شي او دې اړخ نه چې کوم دی نو هغوی ته مراعات میلو شي، هغوی بیا په خپله مخه باندې ځي. زه چونکې د دې ځای ممبر یم او خاص کر دا علاقه دا شوګر میل د دې دغه زیات تر ماته معلومات شته، نو زه دغه مافیا ته خو دغه یو دغه ورکوم چې که تاسو د نن نه بعد دې اړخ ته راغئ او په دې میل کې یا په دې ایریا کې تاسو څه قسمه داسې دغه اکټیویټیز وکړو، نو زه دلته زما دا فرجر کنډیشن دکان هم دی، د دې ځای اوسېدونکی یم، زه به ته ولاړ یم او دا خپې باندې ماتوب کړو، تاسو دې خوا راغئ او داسې اکټیویټیز تاسو وشو.
زه دغه امپیګانو صاحبانو ته مې چې همیشه لپاره دلته که تاسو وګورئ دا 71 کنال دا دې اړخ ته دا دې کې مونږ 2 کاله 3 کاله چې کوم دی نو خپل دغه وکړو خواري مو وکړه محنت مو وکړو مونږ وایي چې یاره دا شوګر مل دا پیپر مل چې کوم دی دا بچ شي او دلته یو انډسټري کولاو شي چې زمونږ د علاقې دا کشران مشران دا خلک چې کوم دی نو دوی ته څه ناڅه پیدا ورسي چې زمونږ دا کشران مشران دا بچي چې کوم دی نو په روزګار شي د دې انډسټري کې خو د بده مرغه د دې امپیګانو د دې منیګانو د دې بیوروکراټس ته لاسه چې کوم دی دا میلیونونه لاړل تباه و برباد شو د دې ټول شانه مشینري چې کوم دی نو دا لاړه پنجاب ته ورسېده نو زه ډېر په خفګان سره دغه امپیګانو منیګانو صاحبانو ته هم خواست کوم د دې دغه غټانو ته هم خواست کوم چې تاسو را مخکې شئ دا پیپر مل دا ختم شو هغه ټول فلاټینګ شو هغې کې چې کوم دی دغه مافیا کېناستل دی مافیا پکې خپل ځان له چې کوم دی نو اربونو روپۍ پیدا کړې اوس شوګر مل ته چې کوم دی دا خبره دغه کړې دا شوګر مل علاقه چې کوم دی دا ختموي هېڅ قسمه مونږ داسې اکټیویټیز نه منو مونږ به انشاءالله ولاړو تر د خپله د وجود کې چې دا قطره قطره وینه ده د دې باندې به دا تویو ولی به مونږ صبرېږو او دې ته ښه په جار جغه باندې وایو چې رو که تاسو مونږ د سره خپله ورورولي ساتو خو که تاسو مونږ سره بد کوئ او ظلم کوئ نو د ظلم د پاسه بیا مونږ هم راځو او مونږ به ودرېږو او د خپلو حق او د عوامو د حق تپوس به کوو الله هم ښه د وبد سات زما نوم جی علي نواز خان دی سلام علیکم رونو دا چې کوم ملګري راغلی او سره د میډیا والا ټولو ته سلام کوم مونږ راوتي یو د دغه باره کې د شوګر مل د پلاټینګ باره کې په دغسې مونږ دغه کوو چې څنګه دا پیپر مل پلاټینګ شو ټوټې شو چې شوګر مل پلاټینګ او ټوټې نه شي چې دا ځمکه په سیکشن 4 کې په کم دغه د عوامو نه اخیستې شوې ده زمونږ جایدادونه دي زه د دې د وي سی ممبر یم اجازه د سیاست سیاسي کورنګ او دغه له نیو روته مونږ نه یو پارټۍ دغه لپاره راغلی وو مونږ صرف د عوامو فلاح بهبود له راغلی وو چې کوم د عوامو فلاح بهبود کارونه دا چې څنګه پیپر مل ټوټې شو چې شوګر مل پلاټینګ ونه شي ټوټې نه شي دا چې په کوم مقصد دپاره سیکشن 4 کې اخیستې شوې ده چې دا به کارخانې وي عوامو فلاح بهبود کارونه پکې کېږي نو مونږ په صرف هغه کار منو بل یو کار هم نه منو نه په پلاټینګ منو نه په داسې بل څه پراجیکټ منو صرف د عوامو فلاح بهبود کار به په دې کې منو که کارخانې به په دې کې جوړېږي که کیډټ کالج دلته منظوري چې هغه لاړه کیډټ کالج د منظوري دلته وشي بل داسې غټ د عوامو د فلاح بهبود پراجیکټ په دلته کېږي مونږ داسې بل یو خبر هم نه منو دې باره کې مونږ په دې ځان وجنو خپل اخري وینې قطرې پورې به دا خپل جدوجہد زه جاري ساتم دا ما روان کړی دی کوم به ځکه د عوامو مال آزاد حیثیت کوټ را کړی پاټو په دغه نه صرف د دې دپاره یې را کړی چې ته زمونږ مرسته وکړې او زمونږ ملګرتیا وکړې او زمونږ دپاره څه وکړې نو زمونږ خو چې د ممبرانو څه د دغه څه فنډ نشته د چیرمینانو خو همدغه عوامو له کولی چې دا به کوو والسلام الرحمن الرحیم زه سید ظفر علي شاه باچا زه د مزدور یونین د فهیم جان او د علي نواز خان او د ټولو شکرګزار یم چې 400 کې دغه خلک پاتې شو چې دا بیدار دي او د خپل د 400 او د غریبو او د مزدورانو د حقوقو خبره کوي لګیا دي زه دې ته خراج تحسین پیش کوم چې دې مسلسل د سمودین روان دي د دې نه مخکې په پیپر مل باندې یو غټ تحریک چلیدو او اغم د سازش ښکار شو او هغه کامیاب نشو 400 سره او صوبه سرحد سره یو خصوصي دغه کیږي خاص تور باندې سازش کیږي نه د دې ځای معیشت خشو نه د دې ځای امن خشو او نه دلته کې روزګار دغه شو کومه روزګار چې ذریعې وي هغه زمونږه دا درې دلته مین میلونو هغه بند کړي شو او انتظامیین هم زه دا دغه کومه غوښتنه کوم چې دا ولې په دې باندې ولې خاموشي اختیار کړې ده دا پیپر مل او شوګر مل دا د سیکشن 4 د لاندې اخیستې شوی خو نه د سیکشن 4 سره احترام وشو او نه د عدالتي فیصلو سره احترام او دغه مونږ به دغه شانته احتجاجونه کوو او د هغې سره ریزلټ نه راځي ولې چې نه د دې پالیسي باندې امپلیمنټیشن وشو او نه چې کم د دې قانوني دغه د په هغې باندې څه عمل درآمد وشو زه ستاسو د ټولو ډیره شکریا ادا کوم او دا مطالبه کوم د حکومت نه چې دې باندې کم د پلاټینګ شروع شوی دی کاغه شوګر مل له کاغه پیپر مل له دا د سیکشن 4 احترام وکړي شي او دا د یا خو د هغه مل بحال کی
او که میل نشي بحالولی نو دا ځمکه چې د چا ده دا د هغې ته واپس کړی شي. ډېره مهرباني جي. شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مخامخ د میډیا ملګرو او د پښتنو خیرخوا جناب علي نواز خان او فهیم خان او دا څونه ملګري چې راغلي دي د دوی ته ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم. ملګرو دا نن چې دا علي نواز خان دی او فهیم خان دی او کوکو خان دی یا دا تاسو چې څونه راغلي او دا څه مسله م راوچته کړې ده نو دا د عوامو دپاره ده. دې کې د چا څه ذاتیات یا د چا څه ذاتي حیثیت کې نه ده. دا ټول چې څه خبره ده دا د 400 د عوامو دپاره ده. ملګرو دا خو ټولو ته پته ده چې دا شوګر مل او پیپر مل کله روانو نو دوی کې 200 امپلایز او دا د عوام او دغه د 400 چې د معیشت کې د ریړ د هډي دغه کوله لکه د 400 د خلکو او دغه دې باندې ډېر لوی ګذر او بسر شروع و. خو بیا یو څو خلک راټول شو او کاغه حکومتي خلکو کاغه پرایویټ خلکو هغوی دا یو دغه جوړ کړ د موږ د 400 لای ملا ماته کړه او دا پیپر مل او شوګر مل دواړه یې بند کړل. سمودې پورې خو یې بند وساتل او بیا لیکویډیشن دغه وشو او هغه عدالت دا فیصله وکړه چیرې که دلته دا به فلاحي کارونو لپاره استعمالیږي نه که د پلاټینګ دپاره او یا د سوسایټو دپاره او د دغه دپاره. بل دا وه چې کومه فیصله حکومت کړې وه نو یا عدالت کړې وه ډېر خلک راولګېدل او بس د هغې فیصلې او د هغې خبرو نه واورېدل او دلته دا غلط کارونه او دغه شروع کړل. دلته چې کومه خبره وه څنګه چې ملګرو وویې چې د دې ځای نه ټوله مشینري لاهور ته زمګل کړه یوړه څه باندې بیا خلک راوچت شو څه لا پاتې ده خو هغې یې بلکل دغه جوړ کړه کنډر یې ترې جوړ کړه. نو اوس مونږه که قومي وطن پارټي ده هغه د غریب احتسال نه مني هغه د غریب عوامو پارټي ده. که شیرپو خان دی هغه د غریب اواز هر ځای کې اوچت کړی دی او د 400 اواز به اوچتی. انشاءالله زه د هغې د ضلعې د صدر په حیثیت دلته راغلی یم او مونږ وایو چې دا خبرې بلکل مونږ نه منو او که دلته څوک زور زبردستی کوي نو انشاءالله که څوک زور زبردستی کوي نو انشاءالله دغه چلونه مونږ لم راځي او انشاءالله یو کس په همداسې ني چې زمونږ د بچو دا رزق زمونږ دا حقوق دا پامال کی. نو قومي وطن پارټي انشاءالله تاسو سره علي خان سره او د نورو ټولو ملګرو سره د میل مزدورانو سره یو دغه ولاړه ده او انشاءالله مونږ به په هر جدوجهد کې تاسو سره ملګري یو. ښه ده وباد اوسئ. ډېره مهرباني.